نعره حیدری یا علی لګول څنګه دي؟ بعض خلک وایي نعره حیدری یا علی دا د شیعاګانو نعره ده. نو اول نمبر د نعره حیدری په جواب کې خلق یا علی وایي. اول نمبر د نعره حیدری په جواب کې یا علی ویل کیږي. نو یا علی خدا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ذکر دے او ذکر د حضرت علی رضی الله عنہ دا خو باعث د ډیر خیر او د برکت ته. او دویم نمبر دا دا چې کوم ځای کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ذکر کیږي نو د حضرت علی رضی الله عنہ د ذکر په وجه باندې د سوچا پکا مومن مسلمان او د منافق پته لګي چې ذکر علی کیږي مومن مسلمان خوشحاليږي، ذکر علی چې کیږي منافق د په مخ باندې د نفاق اثرات ښکار کیږي. او ترمذی شریف کې حدیث مبارک موجود دی د کونین سردار فرمای چې ذکر علی سره مومن مسلمان تر او تازه خوشحاليږي، منافق باندې د حضرت علی سے ذکر دا ډېر بوج کیږي او بد پی لګي. او دریم نمبر که ذکر علی د شیعاګانو علامه شي نو پناد علی کې خو ذکر علی شته یا علی پکې درې کرا راغله. او د شاه ولی الله صاحب او د شاه عبدالعزیز صاحب او د نورو صوفیو د سلفو بارکی دی چې د دې په معمولاتو کې دو چې دی با نادی علی ویلو او پاغه کې درې کرتا یا علی راغله. امام اهل سنت فتاوی رضویہ کې نادی علی باندې دو ځای تذکرہ کړي، په وم جلد کې کړي او په نهم جلد کې د نادی علی چې پاغه کې درې درې کرتا یا علی راغله. نو آیا کپا یا علی ویلو باندې او کس شیعه کیږي نو بیا د شاه ولی الله علیه رحمت متعلق بیا څه نظریه ساتو او دغه رنګ د شاه عبدالعزیز صاحب بارکه بیا څه نظریه ساتو؟ ځکه د دې په معمولاتو کې خودي چې دی بنا دی علی ویلو او په دغه کې ذکر علی راغلی یا علی الفاظ دی پکې امام اهل سنت په خپل دارا نقل کړي. بیا به د دې بارکه زمونږه څه سوچ فکرې دی باندې به مونږ کله د شیعه توپ دا فتوا لګو چې څوک ذکر علی ته او یا علی ته د شیعاګانو علامه وي دا محض د دو یا خو بغض د حضرت علی رضی الله عنه سره او یا د جهالت ته. ځکه که د حضرت علی رضی الله عنه په ذکر باندې یو کس شیعه کیږي چې دا شیعاګان د حضرت علی صاحب ذکر کوي نو اوس چې څوک د حضرت علی صاحب ذکر او تذکرہ کوي دته مونږ شیعه وایو. نو بیا خو چې څوک د حضرت عیسی علیه السلام ذکر کوي نو ولې د عیسی علیه السلام د ذکر سره یو کس عیسائی کیږي؟ نه، د حضرت علی صاحب ذکر هم باعث د خیر او د برکت ته، د حضرت عیسی علیه السلام ذکر هم باعث د خیر او د برکت ته. نه د عیسی علیه السلام په تذکره او ذکر سره یو کس عیسائی کیږي او نه د حضرت علی رضی الله عنه په ذکر سره یو کس شیعه کیږي، بلکې د حضرت علی صاحب ذکر دا خو باعث د ډیر خیر او د برکت ته. نو څوک چې د نعره تا نعره حیدری تا یا علی ویون کې تا یو کس شیعه وي مغز د جهالت ته او یا د بغض د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره.